وما ملکت ایمانکم او هغه چې مالکان دي خلاصونه استاسو د دې در باندې هم حق دي د وینځو د غلامانو در باندې هم حق دي دې سره مخکول سلوک نو وینځي غلامان او دغه رنګ نوکران چې کوم دي په دې دور کې نو د دې در باندې حق دي د دې ټولو در باندې حق دي خو د دې ټولو حقوق به هغه سړی پوره کړي چې هغه کې تکبر نه او د دې حقوق به هغه سړی ماتي چې هغه کې تکبر ورپسې الله فرمایي چې ان الله بشک الله تعالی لا يحب نخوخوي من هغه څوک کان چې وي مختالا تکبر کوونکي فخورا او فخر کوونکي تکبر کوونکي وي یا فخر کوونکي تکبر دې ته ویل شي ته یو کس خپل ځان نه لاندې وګڼي خپل ځان غټ وګڼي بل کس لاندې وګڼي مثال یو غټ افسر دی یا یو غټ سړی دی مالدار سړی دی او هغه یو وخت په بل خپل باندې اچولې دا په اکشن کې ناست دی او د سیګریټ راکاږي خو زړه کې دا خبره ده چې دا هر سمال الله راکړي دي اړه کې تکبر نشته دی خواته نوکر په ځمکه باندې ناست دی خیرونو کپړو کې ناست دی خو دا نوکر وي مړه دته وګوره سړی دغه دې ځای شته دی نه د نوکر دا خبره وکړله نو د نوکر تکبر د خیرونو جامې اغوستي دي خو خبره یې څه وکړله دا مالک د خپل ځان نه په زړه کې کته وګڼو د تکبر دې ته ویل شي یو کس خپل ځان نه لاندې ګڼل دې ته چې کوم د تکبر ویل شي او فخورا فخر کول نو موږ چې ورته وایو د خپل ځان صفت په خپله باندې کول لوی بیانول خپل لوی به زما داسې نسب دی ما دا کړي دي ما هغه کړي دي دې ته چې کوم دی فخر ویلی شي فخور نو الله دا دواړه قسمه کسان نه خوښي حدیث پاک کې راځي لا يدخل الجنة احد جنت ته به داخل نشي هغه کس فی قلبه چې د هغه په زړه کې مثقال حبة من خردل چې د مثقال د دانې د اوري د دانې عمره من کبر د اوري د دانې عمره د په زړه کې تکبر دا کس په جنت داخل نشي